بسم الله الرحمن الرحیم. بالاخره په دې وتوانېدلو تر څو یو کورس د ماشین لرنینګ په نامه سره اماده وکړو او خدای دې وکړي چې تاسې ټوله د دې کورس څخه استفاده وکړئ او تعقیب یې کړئ. په دې کورس کې به موږ تاسې لومړی د ماشین لرنینګ هغه عمومي مفاهیم باندې سر خلاص کړو چې ماشین لرنینګ څه ته وایي او بیا به په دې کې عملي کار موږ تاسې انشاءالله په پایتان ژبه کې سرته رسوو. نو د پایتان ژبې دپاره موږ باید انسټالیشن کوم ریکوایرمنټس یا ټولز چې ماشین لرنینګ دپاره پکارېږي پر هغه باندې به کار کوو چې مثلا اناکونډا ده هغه باید انسټال کړو. په اناکونډا کې باید جوپیټر یا سپایډر چې هر یو هغه انتخابوو په هغه کې موږ تاسې خپل کوم کوډونه چې دي هغه سرته رسوو. په دغه ترتیب سره د ماشین لرنینګ کې د پایتان بعضې مهمې لایبرریانې دي لکه نمپای دی، پانډاس دی، میټپلاټلیب دی، سیبون دی، سکیټ لرنینګ دی یا داسې نور کوم مهم لایبرریانې چې دي د پایتان ده هغه به موږ تاسې په دې کې پراکټیکل کار کوو چې څنګه کار کوي. وروسته د هغه څخه به موږ تاسې راسو د ماشین لرنینګ په اړه به معلومات لاسته راوړو چې پر ماشین لرنینګ څه ته وایي، ماشین لرنینګ، ډیپ لرنینګ او ډیټا ساینس ترمنځ فرق څه دی، اپلیکیشن اف ماشین لرنینګ په کوم ځای کې موږ تاسې کولی شو چې د ماشین لرنینګ حقیقي ریل اگزامپلو کې وګورو، ټایپس اف ماشین لرنینګ موږ تاسې وګورو او د سوپروایزد او انسوپروایزد رینفورسډ ماشین لرنینګ ترمنځ فرق راولو هغه وګورو چې په هغه کې کم کم کارونه سرته رسېږي. لایف سایکل د ماشین لرنینګ دی چې خپله په ترتیب سره دغه ماشین لرنینګ خپله کار سرته رسوي. اور فیټینګ دی او انډر فیټینګ دی. په ماشین لرنینګ کې بعضې مفاهیم دي چې پر هغه باندې کار کوو. د سوپروایزد لرنینګ کې ماشین لرنینګ کې موږ به تاسې د ریګریشن او کلاسیفیکیشن په اړه باندې معلومات لاسته راوړو چې په ریګریشن کې مثلا لاینر ریګریشن دی، ملټي لاینر دی. په لاینر کې مثلا موډل ریپرزنټیشن سره کم کوو، کاسټ فنکشن سره کم جوړېږي، پر هغه باندې سره کم کولی شو چې هغه پراکټیکل کار کوو. او دغسې په ریګریشن کې بله موضوع چې د اپټیمایزیشن دی، اپټیمایزیشنونه موږ څنګه کوو، مثلا د ګریډینټ ډیسنټ په ذریعه سره بیچ اینډ مینی بیچ دی یا مثلا د هغه رقم نور د اپټیمایزیشن مربوط کوم مفاهیم چې پر هغه باندې بحث کوو. په دغه ترتیب سره پر کلاسیفیکیشن باندې به بیا کار کوو. ریګریشن چې مو زده کړو بیا کلاسیفیکیشن په ماشین لرنینګ کې سره کم کېږي، مثلا په هغه کې لوجسټیک ریګریشن سره کم کېږي، کې نیرست نایبرز الګوریتم دی د هغه په داسې رقم موږ تاسې کولی شو چې امپلیمنټ کړو. اس وي ایم یا سپورټ ویکټور ماشین یو بل الګوریتم دی په کلاسیفیکیشن کې په داسې رقم په کم ترتیب کار کوي، پر دې باندې کار کوو. کرنل اس وی ایم دی، نیوی بایس دی، ډیسیژن ټری کلاسیفیکیشن دی، رینډم فورسټ کلاسیفیکیشن دی چې دغه ټول مفاهیم د کلاسیفیکیشن تر عنوان لاندې راځي او انشاءالله موږ به پر دې باندې په تفصیل سره کار کوو، پراکټیکل به کار کوو. په دا ترتیب سره بیا انسوپروایزډ ماشین لرنینګ دی چې په هغه کې مثلا موږ تاسې کلسټرینګ وایو. کلسټرینګ سبا یو ډېره مهمه موضوع ده چې د هغه پر اساس باندې کولی شو چې فرض مثال موږ هغه خپل کوم مهم معلومات چې دي د کومه ډیټا چې راکړل شوې د هغه پر اساس باندې موږ پرډکشن وکړو، یعنې موږ تاسو ته لیبل کوو نه بغیر د لیبل څخه غواړو چې پر هغه باندې کلسټرونه جوړ کړو او یو ریکمنډیشن سیستم ورته جوړ کړو. مثلا په هغه کې موږ تاسو د کې مینز کلسټرینګ دی پر هغه باندې باید کار وکړو چې هغه سره کم امپلیمنټ کېږي. هیرارکل کلسټرینګ دی د هغه سره کم کار کوي. په دغه ترتیب سره اسوسیشن رول مایننګ چې دی هغه هم په دغه انسوپروایزډ کې راځي چې دا هم د ریکمنډیشن سیستم یوزیج لپاره پکارېږي. نو دغه ټول مفاهیم دی دغه رقم رینفورسډ چې کوم هغه دریم بخش د ماشین لرنینګ دی پر هغه باندې به بیا کېدای شي یو جلا کورس هم جوړ کړو چې ځکه هغه جلا مفهوم دی هغه یو ډېر کار غواړي سي. نو راځو موږ تاسې خپله د ماشین لرنینګ پر بحث کوو چې ماشین لرنینګ څه ته وایي، سره کم منځته راغلی، په کم ترتیب سره کولی شو چې موږ استفاده ځینې وکړو. نو خپل کانټینټس په دې شکل دی چې خپله لایف ویتاوټ ماشین لرنینګ مخکې د دې څه چې مثلا ماشین لرنینګ نه و نو کم مشکلات وه، بیا لایف ویت څه وخت چې ماشین لرنینګ راغلی نو کم مشکلات له منځه ولاړله او د ټریډیشنل پروګرامینګ او د ماشین لرنینګ ترمنځ فرق څه دی پر دې باندې کار کوو. ډیټا ماینینګ خپله یو سمپل ډیفینیشن دی پر هغه باندې کار کوو چې ډیټا ماینینګ څه ته وایي او پریډکټیو موډلینګ دی. کم مشکلات وه چې ماشین لرنینګ نه و موجود او خپله دغه ای آی یوازې راغلی و. بعضې د ای آی رولز وه چې مثلا دوی غوښتله چې په یو سیسټم جوړ کړي خو هغه څه شو کې د ریل لایف سیناریو سره برابر کړي. خو هغه مشکل دا و چې په هغه وخت کې چې ماشین لرنینګ نه و نو دا ټوله کوډینګ به پر لاس باندې کېدي، یعنې ټریډیشنل پروګرامینګ به سرته رسېدي. خو
خو دا موږ تاسو ته بهتره معلومه ده چې هاند کوډینګ سیستم از ډیفیکلټ، یعنی دا یو سخت کار دی چې تر څو یو څوک په لاس باندې کار کوي. څنګه سخت کار دی؟ په دې خاطر په دې پروګرامونو کې فیل زیات راځي. خپل چې ته په پروګرام ته ناست هغه وخت نه یې چې دا تر ریل لایف سیناریو ته واړې، نو بیا په هغه ځای کې چې کېږي دغه مشکلات منځته راځي، یعنی پروګرامز فیل ډېر وي. آوټساید ټیسټ سیناریوز په ټیسټ سیناریو کې کار کوي، هغه څه دي چې دا آوټساید ته واړې ریل لایف سیناریوز ته برابر کړي، نو بیا هلته چې کېږي مشکلات منځته راتلله. نو بالاخره دلته خبره دا وه چې ناټ سوټیبل فار پراکټیکل سچویشنز، یعنی دا په ریل لایف سیناریو کې یا په حقیقي حالاتو کې موږ نسو کولی بغیر د مشین لرنینګ څخه استفاده وکړو. نو دلته بعضې هغه چیلنجز او مشکلات راغلي وو تر څو مثلا دغه مشکلات د مخنیوي لپاره د مشین لرنینګ منځته راغلي. یا مثلا موږ تاسو وایو چې مثلا دغه اوسني کوم کارونه چې امیزون دی، فیسبوک دی، یا نټفلیکس دی، یا اوبر دی، یا مثلا دغه رقم نور کمپنیان چې د مشین لرنینګ څخه استفاده کوي، یعنی مشین لرنینګ چې نو موجود دغه کم کارونه چې اوس فعلا سرته رسېږي دغه یو سرته نه رسېدي. مثلا په فیسبوک کې چې وګورئ دغه د ټیګ سیستم چې دی خپل د مشین لرنینګ پر اساس کېږي، یا مثلا کنیکټینګ وذ اولډ فرینډز، دا د پخواني ملګري سره چې هغه سره تا کنیکټي د مشین لرنینګ پر اساس ستا ډیټا انالایزي بیا پریډکشن کوي، وروسته د هغه څخه تاته معلومات درکوي. یا د امازون شاپینګ ډېره درته اسانه کړې ده چې څنګه کېږي په راتلونکي سټارټ کې. یا نټفلیکس دی چې مثلا یو موویز تاسو وګورئ بیا د هغه مطابق نور درته ریکمنډ کوي، یعنی مثلا دې ته ضرورت نشته چې ته راسې د خپل د خوښې نور فلمونه وګورئ. نو نټفلیکس داسې ویبسایټ په دې کې مشین لرنینګ استفاده کړی دی او تاسو کولی شئ چې مثلا ستاسو د خوښې نور فلمونه تاسو چې ریکمنډ کړي. د امازون کمپنۍ خپل مشین لرنینګ په دغه درو سیکشنو کې چې استفاده کړی دی. لومړی دا چې مثلا پروډکټ سجیشن، تا چې څه وخت یو پروډکټ سرچ کړی بیا د هغه مطابق نور درته سجیسټي، یعنی ستا خوښې ته ګوري چې ته په دغه شي پسې ګورې، نو بیا چې هر څه چې د دوی سره موجود وي هغه ټوله درته راپورته کوي. اوس دا په دې کې کېدای چې مثلا په لکاو میلیونو پروډکټونه موجود وي، دا چې ته په ټولو کې ګورې نو دا کېدای چې مثال ډېر وخت درڅخه ونیسي. یا مثلا د یو پرایس پر اساس باندې ته غواړې چې یو پروډکټ انتخاب کړې، مثلا ورته وایي چې زه مثلا $100 $200 یا $300 چې پروډکټونه دي چې مثال زما د خوښې دي هغه راته راپورته کړه، دا خپله مشین لرنینګ پر اساس دی. یا کسټمر سیګمنټیشن هم په دې کې کار شوی دی د امازون په ویب سایټ کې چې دی. نو مشین لرنینګ ګټې څه دي؟ مشین لرنینګ ګټې دا دي چې پاورفل پروسیسینګ سرته رسي، قوي پروسیسر سرته رسي، بل بیټر ډیسیژن میکینګ اینډ پریډکشن، یو ډېر پر ځای باندې او ښه پریډکشن کوي، ډیسیژن سرته رسي تر څو تاسو ته هغه ریزلټ په لاس درکړي. کویکر پروسیسینګ دی، پروسیسر ډېر ژر سرته رسېږي، کویک دی، اکوریټ اکورېسي یې پکښې کې دی، دقیقوالی ډېر پکښې کې دی. افورډیبل ډیټا منیجمنټ، کوم ډیټا چې تاسو ورکړی د هغه په مناسب شکل د ټولو ډیټاو څخه استفاده کوي او د هغه مطابق تاسو ته کوم پریډکشن یا ډیسیژن چې دی هغه سرته رسي. انیکسپنسیو دی، ارزانه دی. او بل انالیزینګ کمپلیکس بیګ ډیټا، هر څونه چې بیګ ډیټا موجود وي دغه ټوله دی څه به کوي هغه انالایزي کټګورایزي یې درته کلسټر کوي، بیا ورسره د هغه پر اساس باندې مثلا ریکمنډیشن درته کوي. یا دغه رقم نور کم معلومات چې مثلا تاسو غواړئ د دغه ډیټا څخه اخیستلی شئ، دغه فقط تاسو یو انپوټ ډیټا ورکوئ، نور تاسو ته نور ډیټا خپله دی درته انالایزي یې، هر څونه کمپلیکس بیګ ډیټا چې وي. نو راځو پر مشین لرنینګ باندې بحث کوو چې مثلا د ټریډیشنل اپروچ او د مشین لرنینګ اپروچ د دې دواړو ترمنځ فرق څه دی. یعنی موږ تاسو چې مثلا ټریډیشنل پروګرامینګ سرته رسوو هغه موږ داسې کار کوو چې خپله پروګرام لیکو، ډیټا راخلو او وروسته د هغه پر اساس باندې اوټپوټ سرته رسوو. فرض مثال مثلا زه راځم پروګرام جوړوم، ډېر ساده یو فنکشن جوړوم، هغه فنکشن کې مثلا د اډینګ عملیات سرته رسوم. زه ورته وایم چې که چېرې په پارامتر کې 2 وریبله راغله نو تر اوسه دغه 2 وریبله خپله سره جمع کړه او بیرته نتیجه ریټرن کړه، دغه دواړه وریبلونو نتیجه. یعنې دا یو پروګرام موږ تاسو خپله جوړ کړئ، ډیټا مو ورکړه او په نتیجه کې اپډیټ کېږي، بیا موږ تاسو ته آوټپوټ په لاس راکوي. مشین لرنینګ بیا برعکس دی، دا کوم پروګرام چې موږ تاسو اوس فعلا جوړ کړی دا پروګرام دی خپله راته جوړوي، یوازې موږ تاسو چې شروع کوو انپوټ او آوټپوټ ورکوو چې زه دغه شی تاته درکوم او دغه درڅخه غواړم. نو دی چې کوي دی راځي دا پروګرام خپله جوړوي، موډلینګ خپله دغه کوي، بیا وروسته د هغه موډل پر اساس باندې تاته چې کوي خپله آوټپوټ په لاس درکوي. نو دلته لاندې داسې وایي چې ټریډیشنل پروګرامینګ یو کوډ د بیهیویر اف د پروګرام، ته راځي ورته وایي چې دا پروګرام په څه شکل سره ماته جوړ کړه، ته دا کوډینګ کوي. مشین لرنینګ بیا چې کوي یو لیو a lot of that to machine to learn from data. مشین لرنینګ دا ته وایي چې مثلا ته راځي چې دی د ډیټا څخه هر څونه ډیټا چې ته ورکوې د هغه څخه دی خپله اخیسته وکړي او خپله یو پروګرام یو شی یو
موډل درته جوړ کړي او د هغه پر اساس باندې تاته نتیجه یا آوټپوټ په لاس درکړي. نو په لنډ شکل داسې وایو چې ماشین لرنینګ از ان اپلیکیشن. ماشین لرنینګ په حقیقت کې خپله چې شي دی دا د ای آی یو اپلیکیشن دی، یا مثلا داسې وایو چې دا ای آی موږ تاسې وایو چې دا هغه یو تخنیک دی، یو ټکنیک دی، هغه یو علم دی. یعنې داسې نه دی چې مثلا ته راځې په هغه کې پریکټیکل کار کوي. دغه ای آی د عملي کولو لپاره باید موږ تاسې چې وکړو د ماشین لرنینګ څخه استفاده وکړو. نو that provides systems the ability to automatically learn، یعنې د دې توانایي ورکوي تر څو مثلا ډېر په اسانۍ سره وکولی شي چې د معلوماتو څخه اخیستنه وکړي یا زده کړه وکړي and improve from experience without being explicitly program. او هغه څه تاسو ته په لاس درکړي کوم چې تا مثلا خپله پروګرام کړي نه وي، خپله ته چې وکړې هغه د ډیټا پر اساس باندې تا ته معلومات په لاس درکړي. Machine learning is one of the most exciting technologies that one would have ever come across. نو اوس دلته موږ وایو چې the ability to learn، خپله ماشین لرنینګ دا یو سلوګن ورته ویلی شو چې دی د دې توانایي لري تر څو دی چې وکړي خپل ځان چې کړي لرن کوي، لرنینګ سرته رسوي او وروسته تا ته هغه نتیجه په لاس درکوي. نو ماشین لرنینګ په حقیقت کې سره کم کار کوي. د پاس ډیټا ده موږ تاسې ورکوو، هغه د خپل ماشین پر ټرینوو. څه وخت چې موږ تاسې دا ټرینینګ پروسس سرته رسوو، ماشین راځي د انالایزي د پاس ډیټا په دې شکل سره ډیټا از پروسسډ. بیا سیستم دلته چې کړي دا لرنینګ سرته رسوي او د هغه لرنینګ پر اساس باندې دی چې کړي آوټپوټ موږ تاسو ته پریډکټي یا هم ډیسیژن بیسډ موږ تاسو ته یو نتیجه په لاس راکوي. صحیح دی؟ نو دغه د ماشین لرنینګ اصلي پروسس دی. یا په بل شکل داسې موږ تاسو ویلی سو ماشین لرنینګ خپله چې کېږي دا ټرینینګ کېږي د چې پر اساس باندې د یو موډلونو راته جوړي، ټرینینګ سرته رسوي په نتیجه کې موډل راته جوړي. څه وخت چې موږ تاسو ته دغه موډل جوړ کړي، دغه موډل چې دی خپله په حقیقت کې د ماشین لرنینګ د الګوریتمو پر اساس باندې کېږي تر څو موږ تاسو ته پریډکشن وکړي. یعنې ماشین لرنینګ ټرین کېږي، څه وخت ټرین سو موډل جوړي او موډل چې جوړ سو دا په دې معنا سره چې تاسو ته یو پریډکشن درکوي یا مثلا یو بل نالج په لاس درکوي. اوس دلته خبره دا ده که چیرې دغه پروډکشن اکیریسي کتل کېږي، که دا دقیق نه و، د منلو وړ نه و، نو دغه کوم ماشین لرنینګ یا موډل چې جوړ شوی دی هغه نه ډپلوی کېږي. هغه څه چې هم کېږي یو ځل بیا مثلا اګین ټرین کېږي تر څو دی اکسپټیبل اکیریسي ولري. څه وخت چې اکسپټیبل یې ولرو نو بیا چې کېږي دا ماشین لرنینګ ډپلوی کېږي او په نتیجه کې خپل کار سرته رسوي. نو دلته موږ تاسو وایو چې مثلا دغه د ماشین لرنینګ کوم پروسس چې دی دا اصلا مثلا د ډیټا ماینینګ او د پریډکشن موډلینګ په رقم یو رقم سرته رسېږي. د دې پروسه علم په هغه ترتیب سره ده. نو موږ تاسې ډیټا ماینینګ کېدای شي بعض تاسو خو وپېژنئ. ډیټا ماینینګ په حقیقت کې خپله چې دي دا چې لارج ډیټا سیټ، ډېره غټه ډیټا سیټ موږ تاسو ولرو، د هغه څخه موږ چې انتخابو پیټرنز راباسو. صحیح دی؟ چې دغه پیټرنونه موږ تاسو راباسو دې ته موږ تاسو ډیټا ماینینګ وایي، یعنې د غټ ډیټا سیټ څخه پیټرنونه راباسو. نو دغه پروسه د چې په اساس سرته رسېږي دا د ماشین لرنینګ پر اساس سرته رسېږي، یا بعض د سټاټسټکس پر اساس یا د ډیټابیس سیسټمو پر اساس باندې سرته رسېږي. او ډیټا ماینینګ از د انالیسس اف د KDD چې ته وایي نالج ډسکوري ان ډیټابیس. د ډیټابیس څخه ته چې کوې یو نالج لاسته راوړې، د دې پر اساس باندې د انالایسس سرته رسېږي. بل د ماشین لرنینګ پروسس سره چې یو رقم دی هغه پریډکټیو موډلینګ دی. پریډکټیو موډلینګ دې ته وایي چې مثلا ته راځې یو پروسس سرته رسوې چې مثلا دا ډیټا ماینینګ عملي کړې. ډیټا ماینینګ چې عملي کړې د دې څه مهدف ده چې بعضې به د فیوچر پریډکشن پر اساس باندې به تا ته یو نتیجه په لاس درکوي. یعنې پریډکټیو چې کېږي دا به ډیټا ماینینګ الګوریتمونه یا ماشین لرنینګ دا پروسې به ټوله سرته رسېږي، بیا به تا ته په probability د فورکاسټ آوټکمز چې دی هغه تاسو ته په لاس درکوي، یا مثلا د فیوچر آوټکمز په لاس درکوي چې په آینده کې مثلا دغه ډیټا پر اساس باندې کم کارونه سرته ورسېده. نو په راتلونکي ویډیو کې به انشاءالله موږ تاسې د خپله د ماشین لرنینګ پر بعضې هغه دغه ټولز باندې بحث وکړو، یا هم د ټایپس اف ماشین لرنینګ باندې بحث وکړو چې څو رقمه ماشین لرنینګ موږ تاسې لرو د بلې ویډیو